बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी ग्रानो कतुन को अस्सलाम वालेकुम परचनार प्रेस हवाले सरा तास्ता हर वक्त मुदे ज़िले कुरुम मुख्तलिफ मसले मसाइल मुश्किलात उखवाले बदवाले टूल तासुता खयू और सिर्फ परचनार प्रेस ना बल्कि अखपल प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अखपल अखपलो इदारों ता हम दगा सुनजे मुश्किलात मुलिगूच अग की हम दे मुदे ज़िले कुरुम बेहतर कवरेज कीगी नन चिकुमा गोंडा दे दादे सेंट्रल कुरुम पे हवाला दे नन तासु गोरेच दे सेंट्रल कुरुम अगा कसांस अगवे अखपले मसाले तकरीबन सो कालुना मुख्तलिफो जाहिनु तची दरवाजे टकई खो दोइला ओ सपोरी चा दरवाजा खलासन का जबदे सेंट्रल कुरुम मुख्तसर गुंता हालत तास्त दाऊ है सेंट्रल कुरुम तालापा की कुदरती खुलावर कड़ी दे हर किस्म अलता ची कुम इंसान उगाड़ी न अलता की अगा सहूलतुन शता खो कचुके पकारा वाली न बद मरगा प सेंट्रल कुरुम की मुनसुमर दवरी कड़ी दी सुमर लाडियो अलता न स्कूल शता न अस्पताल शता न रोड शता न वबशता यानी बिल्कुल तासु कवैच आगा बिल्कुल दी जदीद दौर चिकुम वोस दौर दे चमुंग तासु गाड़ू इच अखपल मशमान होता अखपल जान पर यो बेहतर जवान मुंतहब को न आगा खलक दगो बेहतर जवान ना महरूम दी दे वक्त मुसरा दे सेंट्रल कुरुम एक्टिव का सॉन्स आगा हर वक्त तासु पर सोशल मीडिया बांधे ओ प्रिंट ओ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बांधे कसो अब्दुल हलीक पठान सागोए अखपली मसाले बार बार अलावक मनानो ता पेश के खो इस किस्म ता चावर बांधे वग न के खलो दुई न पख्तनी कऊच दुई दे अखपल दे सेंट्रल कुरुम आगा मुहिम मसली सदी ډیره مننه پرشنار پریس کلب رشید خان خپلو مسالو حوالې څخه دا ول چې هغه تو ذکر هم وکړو او بنیادي څومره هم ضرورت یې هغه ایمو سنټرل کوم خلک هغه نه محروم دي او د وزارونو د خپل ایمو علاقه ایمو کوم خپل بچي د لپاره چتونه لرلو ایمو ته پلور نه کې کوم کورونه جوړ هغه نه خدای په خلاص کړل هغه نه هم محروم شول خو د وزارونو بعد بیا مو ویل سره چلو ملک علاقې دو پاره د خپلو مل دو پاره یو قرباني وکړله شوی مو خلکو وکړله واپسې چې مو خلک رولو نن هم زه بیا تقریبا دا به زه وایم چې د اتا منام کار بیا هم د مو کورونه ړنګ دي بیا هم یې مو پښتنې ته چوپ نه رسي بیا هم زه یې منې نه لرم بیا هم زه ډي سي ای سي نه لرم بیا هم زه غمخور نه لرم او تاسو ته پته چې مو خپلې مسالې د پېښور نه ونسه یعنې د کورمې نه ونسه د سادې پړچینار پېښور اسلام آباد هر ځای ته مو ورسولې بدقسمتي دا دی ایمو دردونه چون ازګیر نه لیدلي نه دي ایمو ړنګ کورونه چون ازګیر نه لیدلي نه دي دلته که ډي سي دی که ای سي دی او که د مو دا نورې ادارې دي دو ته په خپل دفتر کې مو والا احساس هره کم نه کېږي په دې ته سړک وایي د مو بچی وایي سړک وایي د مو زنانه وایي سړک وایي د مو مشمان وایي بچی که سبق نه د مو بچی نه که په تیاري کې ناست مو بچی ناست که روډ نه لرم هغه هم زه نه لرم په علاقې کې یوازې داسې مسله نه لرم نن چې مو راغلي هم یاره مو ویل چې مو ډي سي سره مو ملاقات وشي مو کمانډین صاحب سره ملاقات وشي بدقسمتي وشي هغه سره مو ملاقات ونه شي هغه هم نشه دی خپل مسالو دپاره مو یوه درنه هم ورکړې وه او نن د دې خبرې حوالې سره دهني هم ورکوم موږ چې څومره هم وګداران دي او مشران دي چې موږ کومه درنه وه هغه صرف په خپلو مطلبو حل کونې دپاره ورکړې د ګورنر یا د پي او د دغو دیدن دپاره هم نه وکړه چې موږ د دو دیدن وکړو نه مو چې موږ ته کوم ایمینیز یا سنیټر هلته راغلي نه د هغو دیدن دپاره مو کړی سهار وشي موږ د دو دیدن وکړو خپلې مسالو دپاره مو ورکړې وه 5 مسالې مو کې خیلې وې چې هغې کې واړه کورونه د ړنګ ته څه ورکړلی شي 25,000 روپۍ دي چې واپسي په کیش ګرانو ته یې چې نن ورځې پرې موته نه دی میلاوه اوس یې ډیمې سره پرتې دي خو چوک سلیټر نه کوي چوک یې پښتنه نه کوي موږ هم خلک یو موږ اواز څخه چوک اواز یایي نه په دې هغو ته پاتې چې دوی دوره جرات شته نه دی کور سړی ړنګ لري خلک ړنګ لري خلک ورک لري داسې خلکو به بیا چوک اواز هم نه واوري موږ ته ویل زموږ علاقې کې کومه پرېدای ژوند کې د هغو د هم سروې وکړلی شي موږ ته ویل چې سنټرل کوروم چې هغه په لکونه بدي لري یو نادره دفتر نه لري نه ایمو زیاتر نه ځوانان هغه به شنختې کارډه ګرځي زیات او خویندې ایمو شنختې کار نه لري په دې چې سادې ته هغه رسي
شنختې کارت جوړوي اول هغه ته نمبر نه میلو که نمبر میلو هم شو هغه کار نه لیټ پرېږي سر لیټ نه پرې سادې کې هوټل نشو جوګو کې خیان دی سوري کې نو مسالې یا ټولې مسالې دي مو بیا هم حکومت ته څه 2 میاشتې وشولې اول زه کمانډین صاحب ته دلته درخواست کوم دلته کوم بریګیډیر اختر علیم دی هغه ته مو سوال کو کوم ډي سي صاحب راغلی زبیر نوم یې دی خلک ډېر تعریف کوي مو هغه ته سوال کو مو څه کوم ای سي دی هغه ته سوال کو څه مهرباني وکړو 12 ربیع الاول پرې مو څه د کومې واړې مسالې دي دا حل کېږي او کنیني حق لرو 57 چیک چې دی 57 چیک د مو متصرین ایکسپایر شوی دی یو کول کېږي هغه ته 57 چیک ری ماته هغه ته نوي چوکونه هغه ته نه شي کېږي 57 دا حکومت ته څه ګرانه خبره ده خو مسالې ته چوک مسالې نه دلته چې څوره ټول به بګون نوستي تر څو پرې څه د هغو جیب خیر نه تر څو پرې چې هغو خپل خیر نه د مو مسالو هغو ته مسالې نه شي دی نو مو چې د کور مې څومره انتظام دی کمانډین صاحب دی بریګیډیر صاحب دی ډي سي دی ای سي دی دغو ټولو ته ریکویسټ کوو چې 12 ربیع الاول پرې مو سروې د کمپلیټ کړلی شي 2 میاشتې د ایمو درنې وشولې ایمو 25,000 کیش ګرانټ څه 5 کروڑ اوس هم ابډیمې څه پراتی دي ډي جي په خپله یې څه پراتی دي هغه د ریلیک 12 ربیع الاول پرې ایمو مسالې بیا هم نه حل کېږي نو مو امید چې 12 ربیع الاول په ورځو کې مو پر امن طریقې سره دا ټول کمونه روبسو او ساده نه به پړچینور ته پر امن لونګ مارچ کوم او دا به پړچینور کې مو چا ته کېنستلو یو کوم ځای کې مو ناستای کولو یا مو څه کولو هغه به مو به خپل مرګلي خپل منځ مو سره ثبوتونه شو کله چې مو حکومت ثبوتونه خو بیا جیل ته موستي کوم خلک ثبوتونه راوړي بیا مغه جیل ته مغه خلک وستي و ابدا څومره کرپشن کړي ښکارا مو سره ثبوتونه دي چوک د لوس وروچي کنه نه چي لوس ایجوکیشن ډپارټمنټ هغه کې 18 سال یو استاد تبدیلات نشي کولای 21 سال ته یو استاد تبدیلا دلته څه کارنل رچی کول نه تیری پی رچی کول نه تیری بریګیډیر رچی کول نه تیری بیا په سنټرل کورم کې یو افسر هغه شپې کوله یو لاس کوله 18 کوله څنګه تیری نو بیا خو د سکولونو دا ولوي بیا خو د ادارو دا ولوي محکمه جنگلاتو ته داغه سنټرل کوم یو سټاپ دلته نه دی حاضر زه پی ټن ته داغه فزیکل ویریفیکیشن وکړو ته به داغه چهرونه پاتې چې دا د کورم بشیندا دی کړه د اسلام آباد ته په خبر دی محکمه زارات 1938 کې بنیاد خدي په کورمی کې اوسه په د سنټرل کورم یو سکیورټي ګارډو کې نه دی پاتې ته مته دا و چې دا پونه به چته استعمال شوی ته مته دا وای چې د ایجوکیشن اله ته وابډا ته راشه ته هغه کې څوره کرپشن روډونه خداسي ول دي چې په پارچو کې شو په ډاکومنټ کې شو زه د ایم کچیر حکومت مته د 2010 په لاس حکومت ترکیات کوونه شو دي دا مته حواله کې کغدي چې موږ ته په ګرون باندې په خپل وخیدي افسران خندري سي سنټرل کورم نه په یو څه دوه ویلي ډریږي ایس خو دوران کې ډي سی اوس خو نه ویرغل ګورو په څه دوه رنگ لري خمو دا یای چې د ادارو د پروپر نه په تر باندې دو په خپل تر باندې مونیټر وکړي نه دي ته ټول غلو پاتې ایم ان یو سېنیټر خو افسوس لرم چې دغه کورونه خاب وته ان شاء الله دین خپل بیا خو بدی هغه پن خو مت نه رسي افسوس خبره بزو کې یو څو ادارونه علاوه کنه زه وایم چې هغه نه علاوه نور ټول مسګپ لګولای دي یو اداره انجو سرسي چې دغه مشر څوکمي هغه خپل خاندان ولا سړی پروګرامینګ مینیجر خپل خاندان وسه یې هټک ټیراور کچن ولا کچن کوم کور غاد موي لکه موسی سوره سلام جوګونو کړه دي دوره مسر بل هیڅ نه ده کده سوره پوندونه راغلي دي دا ټول د خپل کورونه ته وړي دي چې د کوم د چا انجوي چا کار نه دی کړه صرف په ټیو بستله دي ایمیل کې شیر کړ دا مو ډیجیټل ته دروشه د خپل ادارو کارونه د سنټرل کوم ته لورشه ته د ادارو ولا کارونه وکړه دو سره ایمیل ته نو سی پټو ته نو سی بدقسمتي خدای سو دو مسر کوم غپ لګاواله دي کنه داغه بزو ته څه کې سوي کني کروڑو پوند وکړه سنټرل کوم کې ته یو نظر ته نه شي هغه نظر به دی نه سیمو افسرونه ان شوري نه چل تلور شي وکړي صدا ته څه کوي هغه پټو ته نو سی ایمیل ته نو سی سره بس روغلو پروګرس ریپورت شیر بالکل جی این جی اوز په حواله مڅره واورو یقینا مو ایډیشنل ډیپټي کمشنر او ډیپټي کمشنر ته دوی ته دا ریکویسټ کوو چې دوی اکثر این جی اوز دلته سراشي نو دوی ته یې تاسو سنټرل کوم کې کار وکوي ایمو په مخ کې اورته یې دي بار هغه ته دغه انوسیام دا شی ور کوي چې دوی سنټرل کوم کې کار وکي او بیا ته سنټرل کوم کې دا این جی اوز کار نه کوي دا ویلي نه کوي مخص چک اینڈ بیلنس نشته هغه سټه کسان ورپسې نشته چې هغه ان جی اوز ولا وډر کی یا ان جی اوز ولا نه لګلاس کی دي عوام خې نشي پکې خلای په کار د صدا د تحقیقات وشي چې ان جی اوز آلته څومره لګیا دي هغه بالکل په ذل لګیا دي هیڅ قسم ته کاری نشته دلته مسره مولوی صاحب موجود دی
عرفان مولوي چې دا هم جانه پہچانه چهره دی ډېر اکټیو دی نو دوی نه هم همدغه پوښتنې کوو چې آیا دوی اوس نوي انتظامیه کومه راغلي دی دوی سره دوی څه رابطې کې دي او که نه یا که دوی رابطې کې دي نو دوی هغه مسالې څه حده پورې درنې نه خو پټان مکمل تفصیلات متراکو خو بیا هم درنې نه دسته دوی څومره تسلي دي چې دوی سره هغه وعدې لږ تر لږه ترسره شوي وي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول خو زه د پارچنار پریس کلب د دې ملګرو شکریا ده کوم چې نن موږ ته دوی کوریج راکړه او د مو په مسایلو باندې موږ ته د لبکوشۍ موقع راکړه. بنیادي خبره دا دی چې کله مو درنا کوله درنا یا احتجاج دا د هر انسان یو قانوني حق وي. پېښور ته تلو دي نه مخکې هم مو په کورمې کې د یو ادنا افسر نه واخله د یو اعلی افسر دروازه ټکولې دی. څه کله مو مایوسه شو هغه نه بعد پېښور ته لاړو نو بیا څه کله درنې نه مو راپسېدلو د یو تحریري شکل کې د مو د مطالباتو حل مو تراکس یاره دا تقریبا تاسو ته په یوې میاشتې دننه دغه سرویم کېږي دغه چیکونه به هم میلاویږي او څه کوم د واپسۍ والا پیکیج دی هغه به هم میلاویږي. دغه شان ته مو د نادر آفیس مطالبه کړې وه دې نه علاوه 15 شپږ مطالبې نورې وې دا ټول به تاسو ډېر کولی شي. خو د درنې نه 7 میاشتې تېرې شولې نن ورځې پورې د مو سروي څه کومه روانه دی یا کېږي هغه د سروي په لارې باندې نه دی هغه کې څه کومې بېقدقۍ کېږي کومه هغه طریقه کار دی هغه خلاف روانه دی هغه هم لمحه فکریا دی د ارباب اختیار دپاره کومه طریقه کار دی هغه باندې نه کېږي او دغه شان ته کوم نور مطالبات د هغو طرف ته حکومت بلکل سترګې نه دي غړولې. د دې په وجه باندې مو څه کوم دی سرکاري افسرانو سره میلاو شویم یو بار بار مو متنبه هم کړی دي سیاره مو درنه کړې وه د هغې درنې یو پیپر او یو عهدنامه یو مطالبات والا کاغذ مو سره موجود دی په کار دی په هغو باندې عمل وکړلی شي او عملي کړی شي خو تر اوسه پورې څه کوم دی حکومت هغه شی عملي کوي نه. نو پلان زموږ دا دی کوم سنټرل کورم دی په 4 غټو قومونو باندې مشتمل دی افریدیان هم ورکې دي د مو دا کوشش دی 12 ربیع الاوله پورې خو د مو صبر دی ډي سي صاحب او دغه شانته دغه لاندې کوم افسران دي د مو په مسایلو باندې غور وکړي او یو مثبت لیاره مو ته وښیي او کوی نه خیاله نو بیا مو د پېښور ته تکلیف کولو په ځای باندې د اسلام آباد ته تکلیف کولو په ځای باندې چونکې د مو هیډ کوارټر د کورم ایجنسۍ پړشنار دی هغه طرف ته د پیدل مارچ کولو هغه حق محفوظ لرو څه به رسو انشاءالله العزیز خپل پریاد به کوو او کینو به زه خدای یم زه د پاک فوج کوم سکیورټي ادارې دي د هغو شکریا ده کوم د 2013 نه وروسته د مو الکي کې څه نه څه هغه ترقیتي کارونه روډونه موډونه یې جوړ کړل او توجه یې ورکړې دي او باقاعده هغوی تلقین هم دا ورته کوي ځکه چې هغوی د مو الکا ولیدله ورکې پاتې شول د هغوی زه شکریا ده کوم. خو سیول انتظامیه یا MNA څومره هم راغلی دي زه دا نه پوهېږم چې دا پڼ کوم طرف ته لاړ دی او البته دومره پاته شته دی څه په کاغذاتو کې ویلام جوړه دی په کاغذاتو کې سکیمونه هم شوي دي هر څه په کاغذاتو کې پراته دي خو څه په ګراوند باندې راشي نشته د هغه ثبوتونه څه کوم دي مختلفو ادارو نه څه کوم دی مو ترلاسه کوی هم شو راوړی هم شو خو زه په دې باندې یارېږم څه که چیرې زه دغه کاغذات راوړم منظر عام ته میډیا ته راوړم زه بیا جیل ته سم ځکه دا شاندې مو سره شوي دي نو دا کار څه کوم دی د پکار دی د حکومت مانیټرینګ دپاره خپلې ادارې دي هغه د دې فنډونو د استعمال مانیټرینګ وکړي هغه حرکت کې راشي هغه د دې پوښتنه وکړي دا چېرته روان دی او که چیرې مو د هغه کوو د دې مانیټرینګ کوو دې پسې ګرځو بیا دا خلک یې دا قانون په لاس کې خلي. موږ سره دلته د سنټرل کورم ملک عبدالرحمن نور رحمان موجود دی دینه پوښتنه کوو چې آیا دوی د خپلې علاقې په حوالې څه وایي د عبدالخالق پټان خبرې هم واورېدې د مولوي صاحب خبرې هم واورېدې تاسو څه یایي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مو د خپلې علاقې د سنټرل کورمې په حوالې باندې دا خبرې کوو چې دا سنټرل کورمه د حکومت بجټ سکیم نه ډېره نه محرومه پاتې ده. بیا سنټرل کورمې کې زه د قوم خودادخیل اوسېدونی ټولې دنیا ته پته ده چې خودادخیلو قوم ابدۍ به نن وخت کې 60,000 کوروي 60,000 هغه کې ټول 9 سکولونه نشته دا مو نه یو
دا ګیله مو حکومت نه کوو، دی مو خپلې مینې نه کوو، د لاس کوله خیمو مینې نه و، خو لاس کوله مخکې مو مینې تېر شوی پنځه کاله تاسو مینې نه و، پنځه کاله مو مینې نه و، دینه مخکې مو مینې تېر شوی، اوس یې مو مینې جوړ شوی، هغه ته ښه پته لګي، هغه به بالکل کارونه کړي وي. خو پاکستان یو داسې مهین ملک ته چې هغه د امریکې ته انډیا ځواب کوي، خو نن دغه کمزورۍ دور کې چې پاکستان کې کارونه کېږي دا نه کېږي، ټول په شپرش کېږي، موږ په دغو سترګو کسو. غریب سړي اواز څوک نه واوري، اوس په ده ته د خپلې قوم خودتخیل د زاویې سروې متعلق خبره وکړو چې مو حکومت واپس کړي، دا نه یې څه واپس یې کړي، خپلو کورو ته لاړ یو. خو هغه کې کورونه به بله دي، ټول ورته په میډه باندې خیر وي چې هغه په یو په بل راوتلي، هغه کې د وستېدلې هېڅ امکان نشته. باران سره ټیټ شول، ټول خال به په ولاړ و، بیا دوره ساړه و، څه چاته دغه څکونه لګېدلي، چاته برېښونه دي ساړه و، مو پسې دوره څټه نظور ده. اوس منیر جي مو د مینې ده په کور ته دا خدمت مو خدمت منیر کوله، موږ د یو قوم مشران یو، خدمتګار یو، د قوم محبوس یو، پیسې خپله لګوو، خبره اوسه پرې ده، انشاءالله قوم کې دا څوک نشي څه به ته وایي ته دغه سړي خور غریب نه پیسې واخلې، هغه من یا بډې چنار ته ګوډه ونه لایق خرچه وکړه، دا به مو الله سره وعده وي انشاءالله چې موږ به د خپل قوم دپاره خپل خدمت کوو. موږ د حکومت خلاف مخکې انه یې کړه، اوس یې چې موږ حکومت سره حکمت ته طاقت ته موږ د خپلو مطالبو خلاف کوو. موږ پاکستان حکومت ته دا اپیل کوو، درخواست کوو چې مهرباني دې وشي چې د کوم فنډ چې دا ورکېږي په دې باندې د غور وشي، یو سر د بل سر نه په تپوس وکړي چې دا د څه کېږي. موږ سره سروې وشي، ما کور یې ما د هغه کې داسې شپرشتې وشولې چې ما کور سام نه لیکلی شوی، بل کور یې بل کلي کې په واسطې لیکلی شوی. دغ ته مو اریانې چې دغ سره ملک ړنګېږي، ملک په هېڅ شي نه ړنګېږي، په زنا نه ړنګېږي، په سود نه ړنګېږي، خو کوم ملک کې ظلم وي. لکه اوس مولوي څه خبره وکړه، هغه سره دینه مخکې ما خبرې وکړې چې یاره یو ورته څه خر په یو ډېک وي چې هغه د بیا ځان نه غورځوي، موږ بیا ځان وغورځول. دې سره دغه خبر نه مخکې ما خبره وکړې چې موږ خبره منیر جي درې ورته پاس کړو، او منیر جي موږ څه کارونه نه وکړو، دی موږ غلطوي، د ویلې ټرډیشنل پرټیکل موږ ته د سادې جګړه حال کې دا خبره وکړه چې د روډونو وسکولونو تاسو مونږ ګیله مه کوئ، 5 کاله مخکې تاسو مینې وو، اوس بیا تاسو مینې وي. موږ حکومت نه صرف اوس دا ګیله کوو، په حکومت کې بیا موږ د ملشي کمانډې نه کوو، څه ارمي نه کوو، چې موږ دغه ربسلي دا د مهرباني وشي ته موږ د خپلو کور ته خپل حوالې سره واپس کړي، موږ ته خپل سر وشي، موږ داسې مطالبهونه نه کوو. سکولیای مو حق ته سپتالیا په موږ پاکستان بشنده یو، پاکستان دپاره هم قربانۍ ورکړي، ټیک ته حکومت په قربانۍ ورکوي، هغه به په بانډر ولاړ وي، هغه به خپلې پنسن وي، خپل بې بنست وي، خپله بې تنخوا وي. مو خپل کور نه خوړلي څکړي، خپله مزدورۍ مو کړې، د مل دپاره هم قربانۍ ورکړې، سار نه تېر شوي، دنیا نه تېر شوي، خپلو زنانو ته تېر شوي، خپلې منځه کې هم شډالي، هغه کې حکومت موږ ته داسې سر وکوي چې هغه باندې صرف مو ملبا نه رسېږي. دا د مهرباني وشي چې سر ود موږ ته هغه مته ګنجنیر ته څه ضرورت نه وي، ما نه زیات مجري نه وي. پښتو کې متال ده یخه یخه رخلي، زه خپل دغه قبایلو کور نه خبر چې ما په کور باندې دار مصرف کیږي، کومه مناظره اعلی په مطابق علاوه د سره د خط کوم ته د کوردونو مصرف ته اماغه مطابق ته مت سر وشي ان شاء الله. حکومت د مکه چې بیا تر سدارون په واسطه کارونه کوي، هغه کوم سړی چې دغه د غیګ نه نشي. مو وسه کې دغه کومه درنه کړی، دغه د مو خپل مطالبات لپاره کړی، دینه بعد ان شاء الله مو ته تور سترګې وغړولې، د حکومت مجبورات ته سترګې وغړې چې مو ملک مجبور د هر طرف ته تخمان جوته مو سره گزاره کوو. حکومت سره به مو خپل طاقت حکمت نیمو، خو حکومت بیا دما کوي چې مو کسو کوم کلی کې یو مشر وستره مولوي سو، هغه ته چولا پخوي، هغه ته کورا جوړي، هغه ته وبال وړي، و خور غریبانو کور نه کیږي. حکومت مو بچی نه دا ټیکس پر کوي، اول به زه د تزاوی وخاین د زاوی وسیدونکو ایتمونه حکومت ملت په ملت دی بچی نه خپل ټیکس پر کوي، د نختر ټیکس پر کوي، د دندسي پر کوي. نن مو ته حکومت خپل فائدہ نه پنه کوي، د مو مزر تربکو کې ګوتی وای غالي دلی جکای نه دا ځین ته دا ډیره جوته غلطی ده. ملک کمال موجود دی، دینه پښتنه کوو چې دا خپل بڑاس څنګه وباسي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اول خدای تاسو ډېر شکر ادا کوم. د مو په سنټر کورمي چې کومي مصالې دي صاحب په دې څوکول نه په دې باندې مستړی شو، جیلون تر سره برابر شو. په 13 لاسو کولو چې کوم کار کړی د موی بنیاد چاپا کړی چې کوم سکولونه دي. زه د دې ملک نماینده یم د تورغر د مسوزي قوم، چې کوم سکولونه دي زه په وختي ورباندې چاکار لګوم. چې کوم د دې کمی خلک غول دي سکول چې مشتران هغه ابدا سکول چې نه موجود والے چې دوی ایجوکیشن والا نه 15000 روپۍ میاش خري. نو زه دا اپیل کوم چې مهرباني دې وشي په دغه سکولونو باندې د مو نظریه واچوای شي. دویمه خبردار چې سروي چې زه مالک منتخب کړی یم چې کومه نوې سروي روانه ده. اوس یو شای وي لکه د ملک بشندای، زه د ملک بشنده یم، زه پیدا محکوم شوی یم، غاټ شوی یم، مو ته د واړه وکاته د کوټې او د هر شي پاته رهی.
د تصدیق به زه کوم زه دا پوښتنه کوم که یو کپټن به کوي یو تحصیلدار کوي تحصیلدار به چې ساده نه راغلی هغه به تصدیق کوي یو کپټن پنجاب نه راغلی هغه به تصدیق کوي که د خپل قلم زه تصدیق کوم زه دا اپیل کوم دغه حکومت ته چې مهرباني دې وشي چې په کوم شي باندې زه خوله وخوځوم زه د قوم ملک یم ما باندې الله پاک مونه قیامت پورې پوښتنه کوي زه په حق خوله وخوځوم اقدار داری ومني ولې کومه سره شتور شي د مو خبره په هغه طریقې نه مني لکه کوم شکل باندې مو دوی ته بیان کوو نو مهرباني دې وشي چې دغه سړي باندې ډېر سخت غور وشي صاحب یو په دې سکول باندې د مو کوم د سنټر کورمه تباہ او برباد شو د دې د وجه نه سره مو تعلیم نشته کچېرې تعلیمونه وانه مو به ان شاء الله دغه شای ولکه څنګه په دې لور ودی او په سنټر باندې دي نو مهرباني دې وشي چې دا د سکول څوره استادان د انکوایري وشي دا استادان د شټاپ د پراشي کچېرې د 12 پایل طریقه پرې دا شټپونه رشبو د مو دا مثال نشول ان شاء الله الرحمن به د مو د سنټر کورمه ټول ساتنه پړچینو ته په امن طریقې سره جلوس وکړو ان شاء الله او بیا به ختميږي وره پرې ختمونه هغه مو ملي د مو په دغه نه حال نه شي سرجی اول مو علاقات حکومت په سنټر کورمه په اشکل علاقې چې ابد د زنانه سکول نشته لري صاحب چې کوم د نورونو سکولونه دي کنه هغه چې زه وختي وبل چاکار کوم مو سره ویډیو شتوري ټول ثبوتونه مو سره شته ابدا کوم استادان دي هغه موجود نشته دي زه خپل ځنی مو سکولونه نه دی مو کله زور کې چنه زنده چې د اسلامات یې څو خبرې وته وکم په والله د موقع اسانه سکولونه زو پاسه کوم مو د سترګونه چې وخت ته بهيږي ول ساده مو بچی یعنی ته خپل سکول ته ورسی ال ته غوي ته واعظ نصيحت تخپل کوي زه په خپل کوم استاد وشنی موجود والله هیڅ زه کالته پاسه کوم زه په جاړو شوم اجي صاحب تاسو سیایو تاسو د خپل عمر کې دومره مشکلات ولې د مزید نور روان دي بسم الله الرحمن الرحیم زه اجي صاحب کوم نه خیاط خین زوی اوسیدنه مو علاقه باندې ملاده د ډېر تکلیفونه تیر شول بیا ملاده مخ په لاره روډونه مډونه جوړ کړل لکه و پسې وسب شوی د خو سره ملي کانې څه بندوباس نشته ووري اوس کې ووري شروع شو دوله کای مو لوړل څوک ولا وشو مو علاقه نه کولې مانانات ودی حکومت مونږه کمیشن خري نختاري مو علاقه کې شتو غامل کوي حکومت مونږه کمیشن خري او ګاټه مو د هیڅ ګاټه وسه حکومت نه عمل وشو نه سکول شتو نه روډ شتو نه وبشتو نه بجلی شتو هیڅ شای نشته جی ګران کتونکو تاسو د دې مشرانو ځوانانو خوږی د زړه کومې نه چې کومې خبرې وي هغه واورېدې یقینا دوی دغه وینا د مو سره علاقې کې هیڅ څه قسم ته خدمت نه دی کړی او دوی کومه هغه طویله درنه په پېښور کې دغو ځوانانو بوډاګانو مشرانو هغه درنه ویر کړه بیا هغه کې سره حکومت مطالبې هم ومنلې بقاعده ریټن سره وکړو نو په کار دی چې هغو مطالبو باندې د حکومت پوري توګه ودرېږي او هغه مطالبې د ورسره ومني هغه نه مخکې چې دوی 12 ربیع الاول باندې چې ټول هغه یو هجوم د پارچنار طرف ته روح وکړي نو هغه به زه خو یم چې د حکومت کنټرول کې بم نه وي او د چا کنټرول کې بم نه وي او ښه بم نه وي د علاقې پاره بم ښه نه وي او دغو ځوانانو ته به هم تکلیف بار ورکوي تاسو ته زه یو ځل بیا یم چې سنټرل کوروم یوه داسې علاقه ده چې هغه کې هیڅ هم نشته سوای ساده لو خلک هغه قوم باندې مین خلک هغه ملک باندې مین خلکو نه سوا بل هیڅ هم نشته امید ده چې مو نوی ډي سي ای سی برګیډیر او پاک پوج کمانډنټ کوروم علي شاه هغوی به د دغو مسلو باندې فوري توګه عمل کوي او د دوی کوم تجویزونه څه ویر کړل هغه باندې به دوی من او ان عمل کوي کم سے کم که ډېر څه نه وشي نو د دوی چې کوم هغه شوي دي هغوی عادو ته واپس کي او کوم کورونو ته دوی ړنګ کورونو ته لاړ دي یقینا د یخنۍ موسم ډېر سخت روان دی او بیا هغه علاقې ډېرې یخې دي موږ خپله پرسګنه په یخې په واورو کې لاړو ماشومان هغه نه چات شته نه میر نه امان نه سړه نه امان کم سے کم دا رایاد دی دا ولس دی په کار دی د سړه رتلونو نه مخکې دی دوی دغه جایزې مطالبې کومې دي دا د ومني ډېره مننه په لوی خدای مسپارم